فكرة علم بأصول يعرف بها معاني كلام الله تعالى على حسب طاقة البشرية. دا علم دے په اصول باندې د علم تفسیر ځان له اصول دي، هغه اصول باندې علم دی. علم تفسیر هر سړی مفسر نشي واقع کېدی. د معلم د علم تفسیر چې نو هغه هر یو نشي واقع کېدی، او زده کوونکي هغه چې دی نو مفسر هغه واقع کېدی شي، هغه سړی واقع کېدی شي. یعنی تفسیر چې څوک کوي نو هغه به هر سړی نشي کولی چې زه مفسر یم. چې څو پورې دلته یعنی عبور په فنونو باندې نه حاصل، که د علم نحو نه نه خبر نو هغه کلام نه پیژني چې دا مبتدا ده، دا خبر دی، یا دا ترکیب په دې ځای کې داسې دی داسې دی، چې په دې نه خبر هغه تفسیر نشي کولی. دارنګې دا چې په علم صرف باندې نه پوه نو هغه علم تفسیر ځکه نشي کولی چې هغه د غایب او د مخاطب او د متکلم صیغې نه پیژني. صرف کې دا کی نو په دې وجه باندې دې به غایب په ځای باندې د مخاطب ترجمه کوي، د مخاطب په ځای باندې غایب ترجمه کوي، او په دې باندې خو په اعراباتو باندې خو ډېر لوی فرق راځي. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. د ابتلا لپاره فاعل څوک دی؟ یعنی الله دی که نه؟ نو د دې وجې نه که چا دې د ابراهیم د دغه وایي په ځای باندې څه وایي د ربهو په ځای باندې ربهو وایي، نو بیا دلته که کفر ته وځي. ځکه چې اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، چې ازمائشوں کو ابراہیم علیہ السلام باندې رب دده فاعل دې ده کنه. نو تبا اد کې ته وایي چې ابراهیم علیہ السلام په الله تعالی باندې رب باندې ازمائش امتحان وکړو، نو بیا دا خو کفر ته سړی وځي. پوهېږئ به که نه پوهېږئ؟ نو په یو اعراب سره چې نحو یې نه پېژندلي، په یو اعراب سره سړی څه کېږي؟ یعنی هغه کفر ته وځي. نو دې به خامخا به د ده عبور په صرف نحو په دې فنونو باندې به عبور حاصل وي. دا څومره دا فنون چې دي نو ما تاسو ته پرون ویلو چې علوم عالیه چې دی نو هغه درې دي. واضح که نه؟ قرآن او اصول د قرآن، تفسیر اصول د تفسیر، او دارنګې حدیث اصول حدیث، او فقه اصول فقه. دا درې چې دی دا څه دي؟ دا د علوم عالیه دي. پوهېږئ به که نه پوهېږئ؟ دا نور چې دی نو دا عادات دي د دې دپاره چې ته علم صرف، علم نحو، منطق وغیرہ، علم کلام، دا علوم چې ته حاصلوې نو په دې به حاصلېږي چې دا چې ته حاصل کړې دې دپاره حاصلوې چې ته پرې دا علم تفسیر پرې زده کړې، قرآن پرې زده کړې، دا ټول آلات دي. نو د دې وجې نه د دې کې دا ضروري ده چې دې به څه کوي؟ عبور په دې فنونو باندې حاصل دي. مفسر اله واقع کېدی شي، او باقي زده کوونکي چې دی نو هغه قسم دی. هغه خو کامي قرآن ته کښېني نو هم قرآن زده کوي، که عالم قرآن ته کښېني قرآن زده کوي. پوهېږئ به که نه؟ خو د عالم ډېر ضرورت ځکه دی چې هغه بل ته ښیي، نو چې هغه د قرآن تفسیر وکړي نو هغه به بیا بل ته ښیي. پوهېږئ به که نو دا دې پورې منحصره نه ده. نو د دې وجې نه د علم تفسیر دپاره دا چې علم باصول یعرف بها، دا علم دی په چند اصول سره چې پېژندلی شي په دې سره معانی کلام الله تعالی، هغه معنی د کلام د الله تعالی، د الله تعالی د کلام معنی زده کېږي، او علی حسب طاقت البشریه،
موافق د طاقت بشري سره د بشر چې څومره طاقت دی هغه علم زده کولی شي. قرآن خو دریاب دی، په دې خو د دې تحته د دې حقیقت ویښته خو څوک نشي رسېدی. خو هر یو مفسر چې دی هغه خپل طاقت بشري سره هغه د قرآن خدمت کوي. لکه دریاب نه چې ته یو لپه راوچته کړې نو په دریاب کې خو کمې په لپې اوچتولو باندې نه راځي که نه د هغې تیغ ویښته رسېدی شي. پوهېږې به که خو دا نفس د دې دپاره چې دې مفسر واقع شه په هغې هم بیا به لوی فخر کوي چې یاره ما د قرآن تفسیر وکړو. دا تاسو وګورئ دا تفاسیر څومره زیات دي، لیکن دې کې هر یو د بل نه بدل دی، هر یو د بل نه بدل دا یې کړی دی، دا بیان یې کړی، تحقیق یې کړی دی. جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنه افهام الرجال. دا ټول علوم په قرآن کې دي خو زموږ ذهن کار نه کوي، هغې ته رسېدلی شي. نو هر انسان چې کوم هغه یعنې په خپل طاقت سره هغه علم دا کې علی حسب طاقت البشریه نو په هغې دې ته ویلی شي تعریف د علم تفسیر. پوهېږې به که نه؟ دا یې تعریف شه علم بوصول يعرف بها معاني كلام الله تعالى على حسب طاقة البشرية. او دغرانګه د موضوع د علم آیات القرآن من حيث فهم معانيها، آیات القرآن من حيث فهم معانيها. آیاتونه د قرآن دي، موضوع استاده چې د آیاتونو د قرآن ذکر فهم د معانیو د دیو کا پوه په معانیو د دې باندې حاصله کړ. دا تاسو چې تفسیر ته ناست یې خو د دې د قرآن معنی ذکر وکړه، دا موضوع تاسو ده که نه؟ پرې تاسو دا ویلي دي که نه چې کوم فن کې شروع کړئ نو د هغې موضوع به مې زده کوئ. بیا به د علم مشروعات د غیر مشروعات جدایي را نه شي. د علم مشروعات د غیر مشروعات جدایي راځي په څه راځي؟ په موضوع د هغه فن باندې راځي. نو که تا ته دا موضوع د هغه فن معلومه نه شي نو بیا به ستا طلب د مجهول مطلق راشي. هغه دغه ته ووایي تعریف ته وایي چې تا دا زلیخا هغه تعریف استاد نه تپوس کړو چې زلیخا نه دی که ښځه کتاب ختم شو او هغه ته پته ونه لګي چې نه دی که ښځه که نه نو بیا به دغه شان لوبه شي. حقیقت باندې پوه نه او ته به چې کوم دی آرام او وخت به صرف کوې او وخت به ضایع کوې. پوهېږې؟ نو دا دې کې دا د دې موضوع ده او غرض د دې چې المعرفة بمعانی کلام الله علی وجه الاکمل. پوهېږې؟ معرفت ته په معنی د کلام الله باندې په وجه اکمل سره، کامل وجه سره. داسې نه چې ځان ته خلاص کړي، کله تفسیر له راځي کله نه راځي، او کله زده کوي سبق کله نه زده کوي. دې کې به یعنې معرفت دی په کلام د په معانیو د کلام د الله تعالی باندې علی وجه الاکمل. پوهېږې به په کامل وجه سره، داسې نه چې ځان خلاص کړي. دا د دې غرض دی. غرض ځکه که غرض ته ونه پېژنو بیا به هم ته به لیونی بیا خپل مقصد به نه پېژنې او کار به کوې پکې. پوهېږې به که نه؟ نو غرض هم خامخا پېژندل پکار دي چې معنی د کلام د الله تعالی راشي په وجه اکمل سره، کامل وجه سره. دا لغوي معنی هم وشو او تعریف ته علمي تفسیر هم وشو او موضوع او غرض. غایه د دې څه ده؟ الفوز بسعادت الدارین. الفوز بسعادت الدارین یعنی فوز او کامیابی حاصل اول په سعادت دواړو دارینو باندې، هم دنیا هم آخرت، په دواړو باندې. پوهېږې؟ په دنیا کې سره فوز یعنی په دنیا کې کامیابی دا ده چې ستا د دنیا هر یو کار هغه چې کوم دی کامیاب شي په دې سره. پوهېږې به که نه؟ ته قرآن زده کړې، تفسیر د قرآن وکړې نو تا ټول د شریعت موافق به زندګي تېروې که او آخرت کې سره جنت دی بس. پوهېږې به؟ دا فوج د سعادت ته دارین وشوله ورسېده که
دا دې ځای پورې دا خبره وشو دا خبره ختم شو تعریف موضوع او غرض او غایا او لغوي معنا د علم تفسیر پیږي دا وشو اوس په دې نه بعد اصول د قرآن ذکر کو اصول د قرآن به زه تاسو ته 15 برابرومه نور خو داسې ډېر هم دي بیا فواید د قرآن هم دي هغې کې